یو مولا او مولا نو زوی تلی والکانو سره ښکار پسې چې ښکار پسې تلی نو نور څه ورته میلاو نشو نو ګیدړي وویشتو چې ګیدړي وویشتو نو نور هلکانو ورته وی چې دا خو مردار دی نو دی ورته وی چې کون آنکھنے کے مردار ہے حلال ہے میں مولا دا پترا نو مولا زوی زیمو حلال او مردار تاسو پیژنئ بالکل حلال دی هلکان وی بیړی غر که شوز د مولا زوی دی د سره څوک خیر راغله په جګړه پلار ته یې راغله پلار ته یې وایي چې میاں جی ګیدړ حلال ہے نہ مولا هم داسې تریناک غوندې نه کون آنکھنے کے حلال ہے مردار ہے مردار ہے جی ویلا اچھا پھر نور جمال آنکھنے کے حلال ستا زوی نور جمال وایي چې حلال دی ویلا اچھا نور جمال آنکھنے ده پھر ٹھہرو میں کتاب دیکھا الماری ته منډه کړې ده کتاب سورګه چې اوس نور جمال لوجه پیدا کم کنه کتاب راغسته ده نو الکان ناشتی اوس وی میاں سنو کتاب نہ مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال د کتاب مسئلہ ده چې نور جمال چرته یلته گدڑان هم روا دي یو خزه یو بادشاہ په کوټه کې گیر کړو نو سلطان سکندر بادشاہ او خزه په کوټه کې گیر کو بار ورپسې کونډه واله نو سلطان سکندر ورته دننه نه وی چې او خزه ورلره کا د سلطان سکندر بچی د پتورو بده کې مکی خزم خزاوا د آیات آباد او د مال روډ او د فورد روډ خزا نه وا خزاوا خزا ورته وی هغه ورځ یاته سړی ویل جلوس وباسو مال سجلوس وباسي ویل د عیان تورګه عریانی او فحاشی عریانی او فحاشی د دې متعلق جلوس وباسو دا لیډران نه دي دی دا مورمړي پلارمړي راټول کی دا قمقل دا د خدای خرچ یو په لکای نیمګړي دي کینی کمپلیټ خرچ دا راټول کی او ورته وی چې چغې وهي چې پاکستان کې عریانی برباد او فحاشی برباد په دې چل باندې لیډر په خپل ونډه زیاتای مالته خو استاسو په ایمان وای خبره پوهیږي کنه زسه هم لګ ها اوس ما څو داسې شي په کار نه دی په جنې نه چې څه براته یو غټ کوتا کرا سره یو ولې تاسو ته ونی سما خبره نه پوهیږي توس په ایمان وایا چې بجلیګر مولا په منبر درته وای چې هلکه جمعات والاو تیار شي د ملکی خزه بربندې ګرځي او د دې خلاف جلوس وباسي زتا ستا وایم کنه یا فحاشی زیاته شوی دا زنا دا شراب دا فلان دا فلان دا جلوس وباسي او زه په تاسو ته وایم چې جلوس وباسي دې د نزدې تر مال ګمنډۍ پورې یا قصه خانه پورې یا سکارنو چوک پورې او عریانی او فحاشی برباد چغې وهي او بیګاله ما وګورئ چې زه خزه سره ناستم بیا به زما په خله جلوس وباسي پتا د لعنت نه چې بیا زما په خله ته جلوس وباسي چې ما وګورئ چې زه خو خې چونګړې سره ناستم او تا ته وایم چې عریانی او فحاشی خشه نه دي نو زما په دې مولاتوب د لعنتي کنه زه خو دې الله تا ته یو کار وایم چې دا ګناه ده یا دا جرم دی چې زه په خپل نه کوم کنه نو چې یو کار زه په خپل کوم او تا ته وایم چې ته په ورزا نو تا کې خمس عقل تا کې خمس سړی تو پکار دی دماغ پکار دی چې مناسب ته ماته وی چې بربندو خزو خلاف جلوس وباسي دا ته چې ورته راناسته تاسو خیال راغی نو دی وجه نه عزیزانو خدای سرونه درکړي دي اوس تاسو په ایمان وای چا وای جاز جوړ کړي دی هغه تاسو غوندې بنی آدم دی کنه ها کدا هغه سلور خپې دي یا سلور لاسونه دي یا سترګې سلور دي یا غوګونه لس دي کنه تاسو په شان دي وای دا وای جاز چې چا جوړ کړي دی دا تاسو په شان دي که تاسو نه زیات دي هغه ولی هوایي جهاز جوړ کړی دی تی ولی نشي جوړولی چا چې بحري جهاز جوړ کړی دی بحري جهاز وګوره قرآن کې راځي چې دا بحري جهاز اوس انګریزانو جوړ کړی نه دا د سلیمان علیه السلام د زمانې نم 800 کاله مخکې د بحري جهاز ایجاد چې دی یو مسلمان کړی قرآن کې راځي وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام سورة رحمان کې وګورئ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان اول ایجاد د بحری جاز مسلمان کړو
او د سمندر د بیخ نه ملغلرې او مرجان اول ایجاد مسلمان کړی او راویستي ته ولې نشي جوړولی؟ ستا پاکستان 50 کاله وشو، د انجینیرنګ یونیورسټي ده او دا ټیکنالوجي ده او دا پلانیالوجي ده او دا ډنګړیالوجي ده او دا دالوجي ده او دا دالوجي ده. دا ټیکنالوجي ستا کوم ځای ده په پاکستان کې؟ انجینیرنګ ستا په پاکستان کې کوم ځای ده؟ ته خو هم غول امریکې کړي وي او ته پکې یونیټیزونه پې تا اچې خلکو ته دا شوکې چې دا غول ما وکړه دا دومره سوټه ته خوار شي په پردو غول یونیټیزونه اچې. تا څه کړي دي تر اوسه پورې؟ یو اسلامي ملک ما ته وښایي چې تر اوسه پورې هغه جهاز جوړ کړی، بحري جهاز یې جوړ کړی، توپه یې جوړه کړي، ټینک یې جوړ کړی، میزایل یې جوړ کړی، د هوایي بمبارمنټ سامان یې جوړ کړی، ایټم بم یې جوړ کړی، هایډروجن بم یې جوړ کړی. یو مسلمان ملک تاسو وښایي؟ چین تا نه رستو آزاد دی، تا نه رستو دومره دي واړه واړه. تاسو وګورئ چینیانو ته نن هغه مساله هغې سره پرته ده چې امریکا ته یېرېږي. کلک نشي کولی چین ته امریکا ته یېرېږي. تا نه رستو آزاد شوی دی. هندوستان تا سره یو ځای آزاد شوی دی، تا سره یو ځای. ته ورشه د هندوستان حال وګوره، د بل ملک خاوره به پکې ونه ګورې. دا هم درته دا اورېدو نه وایم. په سن 86 کې زه تللی وم دلي ته او ما ولیده بحري جهازونه خپل، هوایي جهازونه خپل، توپې خپلې، ټینکونه خپل، هایډروجن بم خپل، ایټم بم خپل، سایکل خپل، لاره خپله، موټر خپل، دوایي خپله، کپړه خپله، هر څه د خپل ملک جوړ دي. هر څه دلته حیات آباد کې د کوم ملک سامان خرڅ؟ د امریکې، د جاپان، د لندن، چاینا خرڅېږي. دلته ورته دوی ګڼکپان کینولي دي په لاره کې چې یو ته پولیس وایي او بل ته دغه وایي کسټم وایي. نو هغه ورته ګڼکپان کینولي دي چې په دې لاره که دا سامان راغی نو ونې نیسئ او سټورونه ترې ډک کړئ چې زمونږ خېټې پرې ډکې شي. هغه پیسې بیا چېرته ځي؟ کسټم یې چې ونیسي او پولیس یې ونیسي او اف آی ای ونیسي، هغه پیسې ځي چېرته؟ په هغې پیسې د بېنظیرې میړه بیا مزې کوي. زرداري استاد د هغه د بریتو ته وګورئ تاسو، د هغه د بریتو ته چې زه وګورم پخوا د جنګیرپوره کې د ښځو بلخانو لاندې به ناست وو هغه پوه شوې. نو دلته یې ورته دا ګڼکپان کینولي دي نو هلته چې ته والې غلط دي ونیسي. قانون دې په لاس کې واخیستو، غیر قانوني سامان دې دلته راوړو، خلاص. که ما قانون په لاس کې اخیستی او د جاپان کپړه مې اخیستي او په لاره راځم ما خو قانون خلاف ورزي وکړه. په صوبه سرحد کې وګوره، په ګورنمنټ هاوس کې وګوره، ایر کنډیشن یې لګېدلي دي که نه؟ فریجونه پراته دي که نه؟ دا د کم ملک دي چې تاله راشي بنګلې ته خو روا شو. یو ملا نو زوی تلی و هلکانو سره ښکار پسې، چې ښکار پسې تلی نو نور څه ورته میلاو نه شو نو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو نور هلکانو ورته وی چې دا خو مردار دی. نو دی ورته وی چې کون حقنے کے مردار ہے، حلال ہے، میں ملا دا پترا. د ملا زوی زه یم او حلال او مردار تاسو پیژنئ؟ بالکل حلال دی. هلکانو وی بیړی غرقه شو، د ملا زوی دی، د سره څوک خیر راغله په جګړه پلار ته یې راغله. پلار ته یې وایي چې میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ نو ملا هم داسې تریناک غوندې نه، کون حقنے کے حلال ہے، مردار ہے. مردار ہے جی؟ ویلا اچھا پھر نور جمال آنکھنے کے حلال؟ استازوی نور جمال ہوئی چھے حلال دے. ویلا اچھا نور جمال آنکھنے دے؟ پہ ٹھیرو میں کتاب بیکھا المارے تے منڈکڑی دو کتاب سورگے چوس نور جمال لوجہ پیدا کم کنا کتاب راغستے دے نو علکان ناستی اس. وہ میاں سنو، کتاب نا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. د کتاب مساله ده چې نور جمال چرته هلته ګیدړان هم روا دي. د صیب بنګلې ته چې راشي نو بیا قانون لاس کې نه بیا روا شي، او که غریب په مزدورۍ اوچت کړی او را روان کړی نو قانون دې لاس کې واخیستو. پرون دلته یو مجسټریټ راغلی و، چرګانو والا یې نیوه، مې نه لیدو نو چې د ده نه ما دا دورنیک داسې تاو کړی چرګانو والا یې ونیو چې قانون هم لاس کې واخیست. 3 نرخ دی او تاسو په 3 خرڅوئ. هغه ورته کور دی د مردین جومات شا
کور دې لوټي لوټي شنو په درې کم شپې ته خو مونږ ته ملاویږي په منډۍ کې نو په 3 څنګه خرڅ کو کور دې وران شه نو یې بوتله پرچای پې ورکړه نن یې چې چالان کړه یو نه مې پوښتنه وکړه ما څنګه چل دی ویل 1500 روپۍ جرم کړم دا 1500 روپۍ به کوم ځای ته ځي دا پته مو لګوه ډېر شکر دی داړه مې داسې خوشحال کی پرون دلته څه ډېر شی راټول شوی داسې کتبې مطبې دغه کړې وې چې هلکه دا څوک دي وی دا ناراض ګروپ دی د پیپل والا یو سړی قید کړی نو هغه له په استقبال کې ولاړ دي دا غریب دي که نه خدای پاکې په خړ سیلاب یوړي خو وخت نه دی راغلی که وخت راشي د ټولو نه مخکې به ډمان شرموي داسې به ګډېږي چې ډمان به شرموي نو ما تاسو ته دا عرض کولو چې زه ملا یم خو زه پوهېږم رڼا او تیاره پیژنم شپه او ورځ پیژنم نو هغه ښځې ته سلطان سکندر آواز کوي چې د سلطان سکندر باچهي ده په تورو به دې کیمه کی نو ښځه ورته څه وایي د بهر نه ورته وایي زه تیغ سکندر چرا میں سخن زه تیغ سکندر چرا میں سخن سکندر توی چاره خیش کن ورته وایي د سکندر د تورې خبرې راته مه کوه د سکندر د تورې خبرې مه کوه سکندر ته ځان د خلاص کا سکندر خیال دا و چې دې ښځې جوړ زه نه یم پېژندلی ځکه یې کوټه کې ګیر کړی یم که دې ته دا پته وی چې دا بادشاه دی بیا به څنګه ګیرولو ښځه ورته وایي زه تیغ سکندر چرا میں سخن سکندر توی چاره خیش کن د سکندر د تورې خبرې ماته مه کوه سکندر ته ځان د خلاص کا او بادشاه زه ښځه یم او ته بادشاه یې ما په کوټه کې ګیر کړی ځان نشي خلاصولی په دې مې پویه کا چې سبا د خدای په جیل کې ګیر شي نو څنګه به ځان خلاص کې الله ښځې دا وي او ښځې دې ته وي بادشاهانو ته به دا خبرې بیا ورته وایي اگرچه زن سیر نیستم اگرچه زن سیر نیستم ذکار جہاں بے خبر نیستم ښځه ما خدا سے ښځه نه یم چې د جهان نه بې خبره یم زه د جهان په ټولو کرتوتونو باندې پوهېږم عزیزانو عرض مې دا و زه ملا یم خو د الله مهرباني ده زه ډېر زاغ ملا پیدا کړی زه د هر سړي د پوندو چال پیژنم چال زه درته په ایمان وایم ما علم قیافه ویلې ده علم قیافه چې زه سړي ته وګورم که نه د هغه دا د چهرې بناوټ چې دی د هغه د ټول بدن حال ما ته ووایي چې دا د کم قماش سړی دی چې وګورم ورته لاس چې څوک راکي چې لاس راکي د لاس راکولو ادا نه ما ته پته ولګي چې دا څومره اوبو کې دی ما په 50 کاله کې د پاکستان د حکومتونو سره جوړ ولې نه دی راغلی ولې نه ځکه چې هیڅ حکومت د دې ملک او د قوم د پاره مخلص نه دی زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم لنډ وګورئ تاسو ټول د کلو خلک یې که نه ټول د کلو خلک یې ځکه چې دې جومات له دا غوړ نه راځي د یاري زه دا د کونې نستنې وامه که نه سړي ته وامه یم ورته په دې کوناټي کې نو زمونږ دې جومات ته ټول دا سپېره راځي دا د کلو یو خان به دلته مانځله راتلو نو دا د دې علاقې خانان هم دې بار جومات ته مانځلی زمونږ دا کلی هم د خانانو کلی دی که نه دلته هم خانان ډېر دي څه خانان دي مړه اجره کې مګنکان نیزهبازي کوي خو شپه په نامې خانان دي نو دې بار جومات ته منځله دي دلته نشي راتلی وایي د سره ستنې دي د کونې نو څه خبره مې کوله چپ 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 دا لیونی څوک پکې راغلی خبره مې څه کوله چې زه سړی تیر شي د پوندو چال یې پېژنم چال مولانا تانوی رحمت الله علیه فرمائی چې بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش
من انداز قدت را میں شناسم ویر سنگ جامی چا غندی واغندا و پا خدای قسم زستا دا پندو چال پی جنما نما دا پاکستانی حکومتونو دا پندو چال پی جندلے دے چال نلتا یو سپیره غندی دے زمونگ دا دی کلی دے نو دا الیکشن پا وقت کی پا دی سرکی منڈی بوالی او خجی ڈیکشن تا او تیار شئی او ورزی پی او شابه دا سی تلو راتلو با پا دی سرک چه ما خام شنو اچا دا پاره چه منڈی والی اگا او گٹلا چه وی گٹلا نو ما ورتل چه پلانیا ویلی مالیار خود او گٹلا ویلی او کنا مالنن خود دیر ستڑی شوی بیگاله با دی اگا پلانی خان پا خپل ڈبل بیٹ کٹ کے لک پرینی دی چه سملی وارامو داگی کٹونا خود ڈبل بیٹی کن مال پا خپل ڈبل بیٹ کٹ پجے با دی پرینی دی چه لک پا کی آرامو کی ویل مونگ بنگلی تا نزدی نپریدی او ڈبل بیٹ کم سملی نمال خدای دی پا شرمون او شرم واسی دی زانو شنولو ٹولا او رزی خان تا غوی فرس کرے قل بدر باندیو کی بیا دی پا خورو تڑی خان او نواب تاسو دا غی غویان یی دا عوام چی دی دا دا ٹیکدارانو خردی ٹیکدار چی ٹول اورس پا خر باندی کما گٹاو کی کنا پا خر نو د شپې ټیکدار چرته لاړ شي او خر چرته لاړ شي خر لاړ شي هغه خپل ډیران ته چې غلمل پی وخوري او ټیکدار سه بنگلې ته لاړ شي نو دا عوام د ټیکدارانو خر دي دا عوام د دې لیډرانو خر دي بله خبره ده چې عوام خدای پوهی نه نو چې نه پوه لا تتخذوا اليهود ټول وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا او تب دوست نه خدای ویلی دي کته د خدای نه لوی نو ورته وای بیا نن کابل ولی سټ کې دوت امریکا نه پریدي ولی یریږي چې کابل او پاکستان او ایران دا درې وړه ملکونه یو شنو اسلامیک بلاک به جوړ شي بیا به پکې زما دارو نه خرسي تاسو به وګورئ دا کابل به ټوکړي ټوکړي د دې پاکستان حشر به ته وګورئ کمړم او دا پاکستان تاسو ټوکړي ټوکړي د دې خلقو د لاسه د امریکای په شیطانت او نه لیدو کمړم نو راشي په قبر می متیاز اس ترقی مسلمان ملکونو کې نشته یو مهرباني په خدای کړی دا چې پیسې او دولت ولا ور کړی دی لکه عرب ملکونه چې د تیلو کوي ورته رئیسي دي په وطن کې هغه دولت ته ور سره نور اس ترقی مسلمان ملکونو کې مصر وګورئ د زرګونو کالو مسلمان حکومت ته د زرګونو کال تاسو وګورئ په مصر کې هیڅ ترقی نشته د مصر بادشاہ چې د حسن مبارک هغه ورځ یو دوه مصریان راغلي او تبلیغي جماعت ماته پښتنې کولې ماوي چې تاسو احرام مصر کتلی دي هغه ځای چې کوم ځای کې د فرعون لاش پروت ته او تر اوسه پورې خدای پاک باقی ساتلې ثابت پروت دا ثابت خدای پاک دې د پاره یې خېده چې لتكون للعالمین نذیرا ستا دا بدن بز ثابت ساتم تر قیامت پورې صلا لتكون للعالمین نذیرا چې د ټول عالم د پاره یو عبرت نو ما غي ته وې مصریانو ته چې تاسو احرام مصر کتلې نو هغه داسې په ګیره لاس والو وی چې لصاحب اللحیه هذا ممنوع ګیره والا احرام مصر کتو ته نه پری دا ګیره ویل ګیره مونږه پټ ګرځو په مصر کې او مصر کې قانوني طور هذا ممنوع دا ګیره منع ده مال ائمه المصر د مصر ائمه ما ته ویل صفا مخونه وي په منبر ناستي خطبه وایي ائمه د مصر اوس د مصر د حسن مبارک نه لوی ټټو چې د امریکای دا بل نشته لوی خرید شده غلام چې د هغه د امریکای د مصر نه بغیر بل نشته په عرب ملکونو باندې تاسو وګورئ ټول تسلط چې د هغه د امریکای دی د خپل ملک تراشه قرآن خدا ویلی دی چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء
اے ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود او نصاراو ته به دوستان نه وایي او یهود او نصارا به په دوستۍ نه نیسي. د قرآن خدا قطعی حکم دی او قطعی فیصله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکې وشوه نو حکم یې وکړو چې وباسه یهود او نصارا د جزیره عرب نه. د عرب په جزیره باندې چې څومره یهود او نصارا دي هغه د مصر عربو نه. پیغمبر حکم دا کړ نن ورشي سعودي ته 2 لکه فوج د امریکې د سعودي په قوو پروت دی او په جده کې دا د اورېدو خبره تاسو ته نه کوم په منبر رسول باندې، دا د لیدو خبره درته کوم. په سن 65 کې مالی دلی او په سن 82 کې بیا د عمرې ته تلم بیا میلی دلی چې د جدې بندرګاه چې دی او د جدې ایرپورټ چې دی په دې تمامو باندې به انګریز او می مګورې بربند برواني. د جدې د سمندر بندرګاه چې دی په هغې باندې څومره تفریح ګاونه چې دي هغه د انګریزانو دي. څومره جده هغه ښار دی چې بیبي حوا پکې پراته ده، ستاسو مور پکې پراته ده. جده هغه ښار دی. نن زمونږ د مور قبر ته دعاګانې چې دي نو هغه د لندن او د امریکې انګریزان کوي. نو عزیزانو عرض مې داو چې خدای ویلي چې دا سړی به چرې ستا دوست نشي، دا نشي ستا دوست کېدی. نو که ته وایې چې دا زما دوست دی نو ته رښتیا وایې. اوس امریکې ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو؟ انګریزانو ته مونږ دوست ملک وایو که نه وایو؟ اوس اسرائیل ته مونږ دوست ملک وایو او کوشش کوو چې اسرائیل سره زمونږ سفارتي تعلقات جوړ شي. نن ستا په ملک کې چې هر حکومت بدلیږي د هغې فیصله په وایټ هاوس کې کیږي. زمونږه د مسلمان فیصلې خو به پخوا په اسمانونو کې کېدې، اوس د مسلمان فیصلې چې دی په وایټ هاوس د امریکې کې کیږي. نو قرآن کلیر کټ آرډر دی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود او نصاراو ته به دوست نه وایي، دا ستاسو دوستان نشي کېدی. خدای ویلي زمونږ هر ادا وګوره د انګریزانو ده، هر ادا کم ایجاد د لعنت چې انګریز وکړي، کم ایجاد د لعنت چې انګریز وکړي اول خیره مقدم ورته مونږ وایو. اوس د ډیشنټین ایجاد چا کړی دی؟ که ته مسلمان کړی دی نو مسلمان خو تر اوسه په میخ جوړولو هم نه پوهېږي. دا د اورمړو خره چې دي، دا د اورمړو خره، دا د اورمړو خره چې دی تر اوسه پورې یو میخ هم نه دی جوړ کړی. چېرته موټر وګورئ وایي دا پاکستان سمبل دی، ما ته وایي وایي جي دا موټر پاکستان سمبل دی. په آرام کښېنه، د ایلو بچو له غوتې مه ورکوه. زه نادان نه یم، زه ملا یم خو زه قمقل ملا نه یم. امام غزالی رحمه الله تعالی و تبارک د پسې بخپل رور منځ نه کولو احمد غزالی دا نن نظر کاله مخکې تیر شوي. نو امام غزالی راغی او مور ته شکایت وکړو چې زما رور ما پسې منځ نه کوي، دا خلق به څه وایي. نو هغې زوی راوغوښتو احمد غزالی چې بچیه ته دې رور پسې ولې منځ نه کوې؟ ورته وی زه د پسې ځکه منځ نه کوم چې د ده زړه چې دی هغه د حیض په وینو ګندی. دی په منځ کې هم د حیض د مسلو تصور کوي. کتاب یې لیکل شروع کړي دي احیاء العلوم، نو باب الحیض پکې لیکي لګیا دی. نو منځ کې تصور کوي چې دی دپاره به اسباب کم ځای نه پیدا. نو دی په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي، لہذا زه د پسې منځ ځکه نه کوم. مور یې ورته څه وویل؟ مور یې هم بزرګه وه. مور یې ورته وویل چې که امام غزالی په منځ کې د حیض د مسلو تصور کوي نو خو کتاب لیکي سبابت عام مسلمانان فائدہ اخلي. د قوم د مفادو په حق کې تصور وي. ته په سترګو ړوند شې چې ته ولاړ په منځ کې او خیال دې د هغه زړه ته وي. که هغه په منځ کې د حیض د مسلو تصور په زړه کې کوي خو سبابت د خدای مخلوق فایده اخلي.
ستا ولې دا غزله ته خیالي په مانځه کې تا هم خپل خیال د الله نه وګرځولو دا غزله ته دې کړو کړ نو تا هغې کې څه فرق شي په کار دا دی چې ستا خیال هم دا غزله ته نه وی او ستا خیال هم الله ته وی نو زما عزیزانو مونځ کې چې ته ودرېدې او ستا خیال دا راغی چې دا پلانې سړی ما سره پلیت یا مردار ولاړ دی او د سره زما مونځ نه کېږي نو تا ځان ته غټ وکته تا ځان ته ښه وکته ځان دې بزرګ وګڼلو او دې پلیت وګڼلو نو تکبر او غرور ویم دیتا چې د ځان نه بل سړی سپک وګڼي غرور معنا دا ده چې ځان نه بل سړی سپک وګڼي دیتا غرور وایي او د غرور سزا به دا وي سزا به دا وي چې دا ګناه به تر هغې نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه د غرور ګناه په توبه به هم نه معاف کیږي چې تر څو پورې سړی په جهنم ته نه نو عزیزانو الله دې مونږ وساتي غرور ډېر خراب شی دی غرور ډېر خراب شی نو دې وجې نه دا تپوس مه کوه چې دا پلانې څنګه دی مونځ ورسره کیږي که نه کیږي چې جومات ته راننوتې ته مجرم او د خدای عدالت ته راننوتې ته مجرم ته د خپلې ګناه د بخښنې تصور کوه ته د بل ګناهونو ته څه لګور عدالت کې چې سړی پیش تم مجرم ولاړې زم ولاړې تو وایه چې ته به د خپل جرم د معاف کولو خیال دې وي پړه کې چې د عدالت معاف کړي راته او که ته د بل جرمونو ته به دې خیال نو دې وجې نه غاوره کېږئ ما یو سړی او 300 کاله عمر او 3 کاله عمر د الله په ذکر کې تیر کړی اړه کې خیال ولا راغی چې 300 کاله مې خدای ته یاد کړی چې ماله به دې څه ځای جوړ کړی په جنت کې د شپې خوب کې جنت ته لاړو او څه ګوري چې یو ملایکه ولاړه ده او په دې لام باندې مد راښکلی دی لا ده تې تپوس وکړو چې څومره موده وشوه چې په دې لام دې دا مد راښکلی دی ملایکې ورته ویل 3 لکه کاله ویل څه پوهېږي ویل هېڅ پته نه لګي چې خدای ته مقبول هم دی او که نه قیامت په ورځ به راته حکم وشي چې اوس الا الله ووایه نو لا معنا هېڅ نشته هیڅ نشته نو د قیامت په ورځ به الا الله ووایي چې هېڅ نشته که دی نو همدغه ذات دی بل لا څوک تا څه شی او زه څه شی پړه دې یی تا په د تصور دنیا کې جال د څه شي غوړولی او در پیښ څه رحمان بابا وی کنه اے عاقل غوږونی سماتا مرګ نه پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچاته بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراته په ژوندینې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي مولا ته هغه د خوشحالۍ کور بیا د ویر اډش عزیزانو عرض داو چې هیڅ شی داسې نشته چې ته ورپورې ړه وتړې او تا راټینګ کړي ستا د ژوند سیلاب چې راخوشی شي ستا ژوند راټینګولی نه شي سکنډونو کې به ختم شي نو ته یې څه شی او حضرت انسان کا کتنا تکبر تیز ہے خاک سے پیدا ہوا اور خاک سے پرہیز پیدا چنے اور بیا پرہیز
نو عرض می داو چې منز هغه فریضه ده چې اول تپوس به د الله په در کې د منز کی اول تپوس تا منز کړو نو عزیزانو هغه منز کې اوس دوه هیئت علما لیکي چې منز د پارا او 10 فرض او 10 بالذات فرض نه ده که او 10 فرض ده نو منزه د پارا فرض اوس او 10 ته وکړ او یو منز دې په وکړو او تر بل منزه پورې دی او 10 وو نو کدی بل منزله دی تازه بل او 10 کو نو ثواب زیات ته کینی په دغه او 10 منز کی عزیزانو او 10 کې سلور فرض او 10 کې مخوینزل لاسونه تر څنګلو پورې خپې تر گیټو پورې او د سر مسه د سلور میز د سر مسه دا علماء نزدکل غوګونو کې ګوتوال یا د سټ مسه کول دا سنت او مستحب کار دی فرض پاو 10 کې دا سلور کدی سلور زینو کې د ستنې عمر زم اوچ پاتې شونو او 10 نه دی شو اوس او 10 ماتیږي پڅ او 10 ماتیږي عزیزانو بدننا وینا وتا دانا و در باندې نو ته وبېدو یا درنه هوا وتا او یا ودشو خو اوده که پلتای دیوالی او ناسته اوده شوی نو 10 نه ماتی که پلتای والو باندې اوده شوی او جوټه درغه داسې لاس پزمکه ولګولو نو او 10 مات شو ځکه چې خوب سره استرخاء د مفاصلو راځي احتمال د دې وی چې تانه هوا وتی یو خبره ما کړې و بعضې معترضینو چې سړی نه هوا وځي نو هوا وتو سره مخلاص به وینځي دا او 10 بکې او که نه دا هوا چې کوم ځای نه وتې ده دا ځای به وینځي نو عقل خدا وایي چې کوم ځای نه هوا وتې ده دا ځای ووینځه نو د مخلاص څه ګناه ده او شریعت دا وایي چې نه هوا وتو والا ځای به نه وینځي بلکې مخلاص به اوس دې کې څه فلسفه ده دا تپوس چرته علماو نه وکړي نو عرض داو چې دین د عقل شی نه دی چرته چې د انساني عقل خاتمه وشي هلته د دین ابتدای نو د انساني عقل رسایی دین ته نه کیږي دا معنا نه ده چې دین د عقل نه خلاف شي بلکې ستا عقل ناقص ته رسایی هلته نه کیږي کني دین د عقل نه خلاف شي نه دی زما عزیزانو دې مقام کې سوچ وکړئ چې انساني عقل به صحیح او بیا په پاکستان کې لا عقل کم ځای دی هغه د پښتو یو شعر دی چې وایي زړګي له ډاډ ورکه په خپله مدام به څوک ډاډه کوي ویشتلي زړونه دا خپل ځان به په خپله جوړی دا توقع مه کوه چې دا د مالې خلق به ګینې ما ښه مسلمان دي مالې خلق ته وګوره هره ماله کې بس غل په سر تکي چې واده یې پکې وی ګوره چې سنت یې پکې وی ګوره تماشې یې کوه مالې خلقو نه دا توقع کې چې دا به ما ښه سړی کي که د کور خلقو نه توقع کې چې دا ښځه به مې ښه سړی کي ښځې خو دې دا قرآن د پلار په کور کې خوړلی چې زه د ده کره ورشم لوی دله به ترې جوړوم دې بورکې به مې ځان سره ګرځوي ښځې خو دې د پلار کور کې قرآن خوړلی چې دله کړی مې نه وي والله که دې پرېږدي نو ښځې نه دا توقع مه کوه چې ما به ښځه ښه سړی ما مور نه دا توقع کوه ما پلار خروس نه دا توقع کوه چې دا پلار به مې ښه سړی
کت پلان داسې دي چې کته خسړیتوب شروع کې صدمولا زوی دې ځان نه جوړ کړی دی. پلان د خدای په قهر اخته. دا سړی نه چا تپوس وکړو څو زامن دي ویل په نامه خو څلور دي خو دوه په مړو حساب دي. وی څنګه؟ وی دوه چې دي هغه دکانداري روزګار کوي بېګاله څه پیسې راوړي او هغه دوه چې دي جومات کې ناست دي په مړو حساب دي کور یې وران شه بس بانګونه دي او دوی دا د پلارانو کورانو خبرې. نو ما پلار نه دا توقع کوا، مرور نه دا توقع کوا، ممور نه دا توقع کوا او مخزه نه دا توقع کوا. مخ پلوانو نه او مد علاقه خلقو پلوان کته چرته تبلیغی جماعت کې شي او ګیره پرې دی او صاحب مسواک در سره او خپلوانو کراور شي دا مولا شه دی زګا جلته خپلوان ټول رامیان دي کړ یو تپکه علالي شوي نو په 500 آرامیانو کې چې یو علالي ورننه باسي دا غم دا خیالي چې خدای دا په کې آرامي نه کیږي. نو مې چان عمل را چې تا ته به خسړی توپ سبق وخی یا تا به خیلاره ترا کوي. تاسو وګورئ تبلیغ والا پورې خلک خان دي کنه خان بلا رواني خلک ور پورې خان تبلیغیان دي. نو ته څه دا تبلیغیان دي ته څه شي کافر بچیا ته کافر دا د 1,40,000 پیغمبرانو په لار روان دي. دغسې به پیغمبرانو لخته په اوږه کړې وه او در په در به ګرځېده او د خدای مخلوق ته به کلمې ښودې. پیغمبرانو به هم دا کار کړی. نن دا قوم وګوره دې خلکو پورې خان دي. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض دا و چې په خپله د خپل ګریوان کې سر دننه کوي او سوچ وکړي د خپلې زندګۍ په تیر شوي او راتلونکي حال باندې سوچ وکړي چې تیر شوي څه دي او کېږي به څه او ما ته کول څه پکار زه به بچ کېږم څنګه. سیلاب خو را روان دی، اور را روان دی، زه به بچ کېږم څنګه. نو توقع یې چا نه مه کوه. اس ملک حکمران طبقه خدا تاسو وګورئ اول ورځ زمونږ د ملک وزیر اعظم راغی، خلق راغون کړه، قبایل راغون کړه، غاټ غاټ پټکی او کولې په سر وې. وی ما قبایلو له 1 کروڑ روپو اعلان وکړ. قبایلو له ای ډېر خوشحال شو. نو ما ورته ویل په دغه سترګو ړانده شئ چې دا تاسو پې کتل په دغه ټپو کې نه پکار دا دی چې ټول قبایل پې را پاسېدلی وی چې 1 کروڑ روپۍ ځان سره کېده په دې ملک کې د قانون شریعت راوستو اعلان وکړه. نو نوړه یې درته واچوله مخې سره هم ورته لکۍ وخوځوله. مونږ او سپو کې څه فرق دی؟ مونږ خو سپي یو، مونږ سپي. عزیزانو په ټولو عباداتو کې مونږ چې دا اهم ترین عبادت دی. دې دپاره په اسلام کې چې کوم اهمیت بیان شوی دی هغه قرآن کریم او حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو کې بیان. قرآن کریم کې اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین، اللہ فرمائی چې تاسو منځ کوئ ولا تکونوا من المشرکین او تاسو مکیږئ د مشرکانو. د دې معنا دا ده چې منځ نه کول چې دي دا مشرکانه خصلت ده. اقیموا الصلاة منځ کوا او ولا تکونوا من المشرکین د مشرکانو نه مکیږه. د دې دا معنا چې منځ نه کول چې دي دا مشرکانه خصلت. بیا اقیموا الصلاة قرآن کریم کے بارہا ذکر دے.
बिया इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता। द किताब मौकूता तर्जुमा गोया उलमा कई ए फर्जम मुअक्कतन, फर्ज पखपल वक्त बांध। उस द सहार द फर्ज वक्त या मासपखीन माजीगर माखाम मासखुतन दा 13 जुमा माता उस बयान करी। देरो खल्क मान तपोस कुछ प्लानी जुमात के मासखुतन मुझ पदे टेम की प्लानी जुमात मावर तवी चीज जुमातुन द टेमुन जिम्मेवार ने जद मसली जिम्मेवारम च मा मसलत उकड़ा च मासखुतन मुझ कम वक्त के रवा की आगा वक्त में दर तखोदले। बाकी का इमामानो न मजबूरी है या खल्को न मजबूरी है दी जिम्मेवारी जमा जका न चीज उसको तक पोगा कोले खुनशम च खल्को पसी गर्जम च पदे वक्त मुंजो दा अल्लाह दे चिचाना अकल सल्ब की और या चाला अकल वर की मसला बांधी और सड़े पोश और आगे न बाद हम आगा बार की कोग लरगेवी और खपला मनमानी कई नागे हिदायत यो द खुदा पलास की दे द बंद पलास की वक्त दर तमेवेली च कम अस कम द माखाम और द मासखुतन मंस की यवनीमा घंटा फासिला पकार, यवनीमा घंटा रुस्तो आजान पकार दे और आगे न रुस्तो बेमूज पकार लका दा वक्त च दे उस शिल मिनटा कम या 25 मिनटा कम शपग बांधे माखाम की और आगे न बाद कम अस कम ऊनी में पौ कम अथम मासखुतन मुझ पकार और कवे नजर का खलासे की न बेसारा माबद खान से जुमात की और मलंग कर दे दे जोलाई गर्जोला खैर गुख्त वेल वर्कवई कार दे चखलासी बे माखाम सरे और जैका कार खलासी दा जिम्मेवारी जमान दा खलक पोएगा खुदा पोएगा कार पोएगा द खुदा मखलूक पोएगा का इमाम मुक्तदियान मजबूरई चित पदे वक्त मुंस कवा दगा इमाम तपकार दे चे ददा से कौम इमामत प्री कौम सोग दे चे माता बोई चे पदा से टे मुंस कवा वली मुंस जपो एगम या पौकात जपो एगम ददे जिजी मवारिम जचे कम टाइम वे पागा टाइम बमुंस की मुक्तदी सू की तजमा कार दे इमाम गरीब बपोयम नहीं और उस तो न बमुख्तदिर आपासी ऐलान बो की प्लाने मुझ बप्लानी टेम की वक्त बदलोल दे इमाम कार ताइन द वक्त दे इमाम कार द मुख्तदी कार न दे यो खुदा च उजर दे कजा शो उदय कजा शो बीमार कजा शो बस उजर कजा शो अजुदा खबर जग जोड़ तकड़ा तैयार हुई और कसदन दी मुंस कजा दलता दो मजहब यो मजहब दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह और यो मजहब दे इमाम अबू हनीफा रहमत दे इमाम शाफिई रहमतुल्लाह मजहब दादे ची चाच पहालत द सेहत के और बिला उजरा कसदन मुंस कजा कर नुदा काफिर कि सरे काफिर उस वर पसेजा आवाज काफिर न शो बल्कि खज सरे निकाम मात। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाई चिना मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफरा दाद इमाम शाफी मजहब और मन तरक सलात मुतअम्मिदन युफ्जी इलल कुफर दाद इमाम अबू हनीफा मजहब चाच कसदन मुंस कजा का युफ्जी इलल कुफर कुफर का निजदेश हो तासो ख्याल रख दे इमाम अबू हनीफा मजहब चूंकि डेर आलमगीर मजहब दे और फिलहाल काफिर नशो
لیکن کفر ته نږدې شو. تاسو خیال راغی؟ سوال دا دی، علما وایي چې یو منځ قصدن قضا که نو کفر ته نږدې شو، او چې کال 12 میاشتې ټکی منځ نه کوي بیا هم ور نږدې دی. نه، دا د یو منځ متعلق دی چې قصدن قضا که نو کفر ته نږدې شو. یو حکم دا دی، یو حکم دا دی چې هره ورځ یو سړی 4 منځونه کوي او یو نه کوي، 3 کوي 2 نه کوي، 2 کوي 3 نه کوي، یا د عام خلقو عادت ته سار منځ کوي نور بیا نه کوي. علیه وسلم یو سار منځ قضا شوی، پیغمبر حکم وکړو چاله سنت هم سا نور خطونه رستو قضا وکړو فرض به. نو دغه سړی به د فرعون او د نمرود په صف کې په قیامت کې ولاړ. نو عزیزانو اهتمام د منځ کوئ. بل ور سره دا خبره ده چې منځ کوشش پکار دی چې جماعت سره وشي، ځکه چې جمع سره منځ کې اجر زیات دی. نو کوشش دا کوئ چې جمع ته منځ ورسوئ. خدای دا جمع ته ونه رسید نو ځان له چې د وخت نه درنه قضا نشي. ډېر خلک دا تپوس کوي چې جمع کې پلانې سړی ولاړي، اوس پلانې سړی داسي چې داغه یا ښځه خرابوي یا لوڼې خرابې وي یا په خپله څه دله غوندې وي. نو ما نه ډېرو خلکو دا تپوس وکړو چې دا سړي سره په صف کې منځ کې. نو دا یاد لرئ چې په دنیا د خدای کې خدای ته ودرېږي نو د بل عیب ته به د خیال نه. ما په خبرو پوهېږئ؟ ځان نه به د بزرگ جمیل زوی نه جوړی چې ته په منځ کې ولاړ او خیال دې دا دی چې زه خو ډېر پاک یم او دا پلیت ما سره ولاړ. کېدای شي دا پلیت قیامت کې جنت ته لاړ شي او ته جهنم ته لاړ شي. په دې نیت چې تا د هغه نه ځان ښه وګڼل نو ځان به د سپي نه هم بدتر ګڼې. دې ځان ته به د هر وخت دا خیالي چې خدای دا په کوڅو کې په منځ پې چې پروتي دا هم مانه ښه دی، ځکه ده سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به د خپل عمل حساب کېږي. نو ما نه سپی هم ښه دی. نو تا هغه ته په یو خاص عیب په وجه سپک وکته چې ده سره په صف کې منځ نه کېږي ځکه چې زه ده نه ښه یم. نو که ستا منځ کې دا خیالي هغه ته نو ستا دا منځ بیا منځ نه دی او نه دا